الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د سحر او د مازیګر د مو ډیر فضایل یو فضیلت بکیدار چې کم سره د سحر او د مازیګر د موس پابندي کوي د تبع الله عز وجل خپل دیدار ور نصیب کوي. حدیث د جرير رضی الله عنه کې راځي دی فرمای كنا جلوسا عند النبي صلی الله علیه وسلم. موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناسو ناګهان نبی اسلام د سوال لسمې شپې سپوږمۍ ته وکتل نو فقال یو فرمایي چې انکم سترون ربکم یقینا تاسو به زړه د خپل رب داسې وینئ کما ترون هذا القمر لکه څنګه چې د سپوږمۍ وینئ لا تزعمون فی رؤیته یو بل بدکی نه ورکوي ټیل به نه جوړوي په رؤیت د الله کې. فإن استطعتم کساسو وسوشي الله تغلبوا نو غالب دي نشي تاسو باندې علی صلاه فموز قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا چې تاسو غالب نشي په غموز باندې کوم د سحر د راختلو نه مخکې دي د نور د راختلو نه او دغه شانتي هغه موز چې هغه د نور د پریوتلو نه چې کوم د مخکې دي چې هغه د سحر او د مازیګر موز دي دا منځونه کوي په دې باندې همیشواله کوي د لپاره چې د الله سبحانه و تعالی رؤیت او دیدار دا مناسب شي.